چې دا نوم دی د قرآن او سنت یاد ساتئ او د محمد رسول الله په طریقه موږ تقریبا په دې 3 کالو کې یتیمانان هم شته په دغه ځای دغه شان د ژوند هر یو راغلي دي زه دغه شي سره د خپل مچ دعوت ورکوم तपाईँ چې امت دې په دې اګاه کا چې تاسو یو غوره امت یې غوروالی زموږ څه دی هغه دا دی چې موږ ډېر خو نشي مونږ چې کوم دوی سره کوو هغې نه علاوه بالکل تاسو صحیح خبره وکړه معقوله او په ځای خبره مو وکړه دلته دغه څه چې راټول دي دا د عبادت یو حصه ده د انسانیت قدر کول دا عبادت دی بالکل ما وختي یو شعر عرض کو مې چمدا چې د خلیل د کعبې دا کعبه د لویه کعبات کوچا ویران حرم د زړه نو دغه بېوزله ماشومان چې د چا باندې د پلار هغه د مهربانۍ لاس د بچي په سر باندې نه دغه خلکو چې دا څه کم جدوجہد کړی دی دا عین عبادت دی او په دې کې چې چا مې څه واخیستله انشاءالله هغه به د رحمتونو باعث ګرځېږي او په هغې به الله رحم کوي ستا د الله عزت وکړي همدغه ده دغه دنیا ګټل چې کوم دي دا خلک خپل اولاد له ګټي خو که کله چې یو انسان د انسانیت نه خبر وي نو دی به یو داسې اکاونټ ځان له کولاوي چې د الله حکم دی الله وایي چې زما د ځمکې په مخلوق چا رحم وکړو زه په هغه رحم کوم هم د دغې الهي حکم او دغه زمونږ د دین هم دغه تقاضا ده چې د الله د مخلوق خدمت وکړئ الله به تاسو رحم وکړي بس دغه وجه ده دا دی چې د یو مظلوم حمایت کول چې په هر یو اړخ باندې په هر سمت باندې یو سړی تعاون کوی شي دی د تعاون وکړي بېوزله مسکین کونډه رنډه د یو سړي صرف دغه وس کېږي چې د هغه په سر باندې لوپټه واچوي دام د الله په نسب باندې یو عظیم خدمت او عبادت دی دغه میسج دی چې زمونږ معاشره زمونږ سوسایټي د مظلوم او د بېوزلو لاسنیوی دی وکړي د خدمت دی وکړي الله به اجر عظیم ورکړي د ده په کور کې به الله پاک برکتونه واچي د ده په مال حال اولاد کې به الله په خپله برکتونه واچي دا خو اختر به یي زه وایم چې د هر یو سړي له دا پکار ده هر یو انسان له دا پکار ده ځکه انسانیت په خپله یو مذهب دی انسانیت یو عظیم مذهب دی خو بیا موږ مسلمانان یو او د مسلمان صفت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی المسلم اخو المسلم چې دا د هر یو خطې د ځمکې نه راغلي خو چې دا مسلماني دا به سینې سره لګي باقي راغله د ډوډۍ د چای او د اوبو خبره دا آسماني معامله ده دا زموږ د وس کار نه دی دا ول الله ورکوي جی ستاسو د راتګ ډېر مننه نن الحمدلله ډېر یو ښایسته پروګرام وشو دا زموږ د 2 میاشتو کارګردګي وه او الحمدلله په دغه 2 میاشتو کې موږ د 200 کسانو میډیکل علاج کړی او دغه رنګ د منشیاتو علاج موږ پکې هم کړی او دغه رنګ موږ چې کم ماشومانان یتیمانان داخل کړي وو 30 ماشومانان هغه موږ راغوستو د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره او د هغوی د خوشحالۍ دپاره دغه رنګ یو ګیدرینګ کړی موږ دغه میلمانه راغوستو دې حوالې سره دغه یو پروګرام موږ وکړو میرویس ادي زه ډېره شکریه ادا کوم او زمونږ مشرو موږ راوغوستو موږ خدمت کې موږ کشران یو دغه مشران موږ راوغوستو چې تاسو زموږ د خدمت وګورئ او زموږ چې کوم خدمت دی دا تاسو مخکې مشرانو ته ووایئ او دغه موږ چې په کوم یو ترتیب سره خدمت کوو انشاءالله دا به جاري ساتو علاقې عوام ته او دغه عوام ته دا وایم چې ځان کې د انسانیت خدمت پیدا کوي احساس پیدا کوي که یو غریب یو کونډه ستاسو په علاقه کې د هغوی د راشن خرچ نه تاسو ته راشن ورکوئ که هغه ایسو باندې راوختي تاسو د هغې روکدام وکړئ که یو ماشوم دی یتیم دی د هغه د تعلیم څه بندوبست نه تاسو یو پرایویټ ښه سکول کې کېنوئ نو دا زما نوجوانانو ته یو اپیل دی او یو الله دې تاسو خوشحاله کړي چې تاسو خپل وخت ووستو او دلته زموږ د پروګرام تاسو نن د هغې کوریج کوئ الله دې ستاسو په عمر علم کې برکت واچوي او دلته زموږ ټول عهدیداران موجود دي زموږ د ژوندون فاونډیشن د دې تقریبا 4 کالو چې د بنیاد زموږ چې کوم ماویه صاحب دی هغې خیر او په هغې کې زموږ ملګري په مختلف شعبجاتو باندې کار کوي غټ کار زموږ چې فی الحال روان دی هغه به تعلیم دی نو حقیقت دا دی چې د مالدارو خلکو ماشومان یا دغه شان د درمیانه خلکو ماشومان هغوی خو پرایویټ سکولونو کې ادارو کې سبقونه وایي
خو هر چې غریبانان دي نو که تاسو سرکاري سکولونو ته ورشئ او د هغې هغه حالت وګورئ نو په یو کلاس کې تقریبا 120 130 ماشومان دي نو هغې هغه چا خبره ځان ګرولو ته اوزګار نه وي نو هغې به تعلیم څنګه وکړي او د دې وجې نه سرکاري سکولونو چې کوم ټیچران دي د هغې خپل بچي هم په سرکاري سکولونو کې سبق نه وایي بلکې هغې په پرایویټ ادارو کې داخل کړي دي نو موږ په دغه باندې تقریبا 27 ماشومان موږ داخل کړي پرایویټ ادارو کې او الحمدلله په هغې کې داسې سکولونه موږ سره شته لکه ایلایډ یو سکول ایلایډ په دې ګلبهار کې چې 7,000 روپۍ د هغې ماهانه د هغې فیس دی او الحمدلله زموږ د دې ملګرو خاص کر زموږ د چیرمین په وساطت سره هغه ماشوم موږ فری داخل کړی دغه شان په ګلبهار کې غټ غټ سکولونه دي سرسید سکول دی دغه شان نور سکولونه شته اقرا سکولونه چې د هغې بلا غټ غټ پیسونه دي او الحمدلله د هغې چې کوم پرنسپلان دي هغې موږ سره ولاړ دي او بعضې سکولونه موږ نه نیم فیس اخلي بعضې مکمل موږ ته فیس معاف کړی دی او هغې کې موږ تقریبا 27 ماشومان باندې فعلا موږ دغه کار کوو زه پاک ژوندون فاونډیشن چیف یم او دا ما سره چې کوم ولاړ دي دا زمونږ چیرمین صاحب دی دا راحیل ایجوکیشن سیکرټري ټول ملګري ولاړ دي دا 4 کاله مخکې چیرمین صاحب او موږ ټول ملګرو یو تنظیم جوړ کړی یو سوچ هم وکړی چې زمونږ په علاقه کې داسې ډېر ماشومان دي چې یتیمانان دي او د هغې ماشومان سکولونو کې نه دي نو هغې لپاره موږ هغې پرایویټ سکولونو بندوبست شروع کړی نو الحمدلله موږ 28 ماشومان پرایویټ سکولونو کې واچول او د هغې تعلیم روان دی دې سره سره داسې ماشومان دي چې د هغې صحت حوالې سره داسې موږ پروګرام شروع کړی چې ځکه چې ډېر ماشومان دي چې هغوی سره ډاکټر فیس نشته د لیبارټري پیسې نشته د اپریشن پیسې نشته نو هغې لپاره موږ د خپل تنظیم نه یو پروګرام شروع کړی چې د هغې په خپل وس مطابق چې څومره زموږ تنظیم دغه څومره مسایل دي هغه موږ بروکار راوستل او د هغې صحت دغه خیال هم وساتلو اوسه پورې موږ د 200 ماشومانو فری علاج کړی دی دې نه علاوه زموږ په علاقه کې آیس منشیات ډېر زیات دي نو دې سره خلکو نفرت کولو نو موږ ویل چې نفرت نه دی پکار دا انسانان دي دې سره محبت پکار دی نو محبت د وجې نه دا موږ اوچت کړه او تقریبا اوسه پورې 10 کسانو موږ فری علاج د منشیات وکړي چې هغه نن سبا د معاشره کې ښه نوجوانان دي ښه خلک دي او دې نه علاوه منګه داسې اخترونه رواني چې اخترونو کې د ماشومانو کپړې فیزار نه نو یتیمانان د هغې زړه کېږي چې د نور ماشومان په شان چې موږ کپړې واچو فیزار واچو نو هغې له موږ د فیزار د کپړو د وغیره وغیره موږ بندوبست کوو دې نه علاوه چې داسې اختر راشي روژه راشي نو موږ د سالانه یا ماهانه چې کوم راشن پروګرام دی داسې یتیمانانو ته یا کور کې آیس کې د هغې لپاره موږ ماهانه او سالانه راشن پروګرام هم شروع کړی دی او دې نه علاوه موږ داسې ډېر واړه پروګرامونه شروع کړي دي لکه بلډ حوالې سره چې یو سړی راغی لرې ایجنسۍ نه راغی لکۍ نه راغی پېښور کې د هغه بلډ پکار دی صوبې نشته نو هغې دپاره موږ د خپل تنظیم نمبر ورکړي دي موږ سره هلکان شته نو هغه چې هر ځای کې موږ ورله بلډ پرووایډ کوو سلمان د پاک ژوندون ویلفیر فاونډیشن مرکزي ترجمان زه د راتلونکو میلمنو ډېره شکریه ادا کوم چې دونه لنډ تنګ وخت کې موږ د دونه ټایم راکو خبرې خو ټولو ملګریو کې په هره اوده باندې زه به یو میسیج خپلو پښتنو له ورکم چې کوم زمونږ غوندې کې دا ادارې دي کوم زمونږ غوندې کې دا ملګري دي ینګ نوجوانان دي په هر ځای کې وي دا تاسو سپورټ کوي دا زمونږ او ستاسو په معاشره باندې کار کوي زمونږ معاشرې لا به لکه بار نه سړی نشي راتلی بار نه بل زلمی نشي راتلی چې په زمونږ معاشره کې کار وکړو زمونږ په معاشره کې به مونږ خپله کار کوو نو دغه میسیج دی زما ټولو پښتنو ته ډیره شکریا زه کامران احمد د پاک ژوندون فاونډیشن سیکرټري نن چې ماشاءالله کم د مونږ ډېر غټ ایونټ وکړو دغه ایونټ د مقصد د بارو چې هغه بچي چې کم سبق نه وي چې په هغې باندې زمونږ لاس راشي هغه زلمین رونه چې کم نشو کې اخته دي چې هغه د دې نه منې شي او هغه خلک چې کم بېروزګار د هغې د سکلز پرووایډ شي نو دغه دپاره مونږ یو سوچ یو فکر وکړو دغه فکر الله پاک مونږ له ډېر غټه مېلمانه راکړه دغه مېلمانه راغل دي یو څو اعلانات وکړل نو زه دغه میسج جوړ کوم چې کوم ځای کې د څوک د علم دپاره تجسس کوي نو هغه بالکل علم کولی شي خو د هغې دپاره چې کوم دی وسایل ضرورت دی دغه وسایل موږ په خپله باندې کولی شو که چاته موږ د خپل پاکټ باندې ارینج کړو